نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله صدق الله العظيم سورة بقرة أول پارا دری اتیایم آیت تی فمخی رکو کی دا یہودیانو کمزورے او داغی بدبختے بیان شو پدے رکو کی ہم دا یہودیانو بدبختے او کمزورے ذکر کی پدے آیتی کریمہ کی اللہ پاک دا بنی اسرائیلنا اتو وعد اخستل ذکر کی داس اتکارونا چاغ یوازی پا بنی اسرائیل و یہودیانو باندې فرض نو بلکہ پا مومنانو دا نبی علیہ السلام پا امت باندې هم اغ اتکارونا کول ضروری دی اولنی باغ کارون کی چی دا یو اللہ پاک عبادت کوئی دا اللہ نا علاوہ بدا ہچا عبادت نکوئی یو اللہ پاک تب سجدہ لگوئی دا اللہ نا علاوہ ببل چاہتا سجدے نا لگوئی دا یو اللہ پاک نا بعد اسبابو دا دائرے نا بہر غواری دا بل چاہنا بنغواری دا یو اللہ رب العالمین بندگی بکوئی دا بل چاہ بندگی بنکوئی دا حکم بنی اسرائیل تو ہم او دا نبی علیہ السلام امت تا ہم دا حکم دی چی دا یو اللہ بندگی کو طول پیغمبرانو مشترکہ دا دن خدمت اولنی دا دی خبری کری چی دا یو اللہ بندگی کوئی دا بلچا بندگی با نکوئی طول پیغمبرانو دا کار مشترکہ کری ہر پیغمبر خپل قوم دی خبر ترا بلل دی چې د یو الله بندگی کوي د بل چا بندگی مکو نو چاہے خبر منل د الله کامیاب کړي دی او چاہے مخالفت کړي دی ناکام شوی اولنی حکم بنی اسرائیل ته د دیو چې یو الله عبادت وکړي دیم حکم دوی ته دو چې د والدینو سره به احسان او ښېګړه کوي دا حکم پټولو شریعتونو کی او پټولو دینونو کی بنی اسرائیل تم دا حکم او دا نبی علیہ السلام امت تو هم دا حکم دی چې د والدینو سره احسان او ښېګړه کوي ځکه په دنیا کې د انسان د وجود ظاهري سبب دا مور پلار دی نو ښېګړه هم د مور پلار د نور خلقو نه زیات او بیا په مور پلار کې زیات ښېګړه دا د مور د دې وجه نبی علیہ السلام په تاکید سره فرمایي د مور سره ښېګړه کوي اخره کې فرمایي د پلار سره کوي د دواړو سره کوي خو په دواړو کې زیات حق بیا د مور دی ځکه د مور قرباني ډیره چا چې مېندې ژوندۍ خدمت کول پکار دي چا چې وفات ته الله پاک دی وبخي سره زمون د والدین دریم حکم الله پاک فرمایي چې ما تاسو ته حکم کړی دی چې تاسو به د رشتہ دارانو سره احسان کوئ رشتہ دارانو سره به ښېګړه کوئ خپل خپلوانو سره دا یوازې هغې ته حکم نو د نبي علیه السلام امت ته هم دا حکم دی چې د رشتہ دارو خیال ساتئ سلورم د یتیمانانو خیال بساتئ یتیم هغه چاته وي چې نابالغ وي او پلار یې وفات شي دې ته یتیم وي او چې بالغ شي پلار یا مور وفات دې ته یتیم نه وي اگر چې زمون بعض اصطلاح کې خلک هغه چاته یتیم وي چې بالغ شي یتیم دي لیکن بالغ یتیم ني نابالغ چې وي دا یتیم یتیمانانو سره به ښېګړه کوي دې سره به ښه سلوک کوي
او پنځم د غریبانو سره به تاسو ښېګړه کوئ، احسان به کوئ. نو احسان والدینو سره، رشتہ دارانو سره، یتیمانانو سره او غریبانانو سره. مسکین هغه چاته وي چې څه لږه دنیا ورسرې خو کار پې نه کېږي، څومره چې د ضرورت دی هغه ضرورت یې نه پوره کېږي، ضروریات یې پې نه پوره کېږي، دې ته مسکین وي. او غنی هغه چاته چې د ضروریاتو نه علاوه ورسره وي. الله پاک فرمایي چې تاسو به والدینو سره، رشتہ دارانو سره، یتیمانانو سره او غریبانانو سره احسان کوئ. دا حکم هغوی ته مو او د نبی علیہ السلام امت ته هم دی. اوس په دې حکم باندې هغوی هم عمل نو کړي، خو د نبی علیہ السلام امت هم په دې عمل نه کوي. والدینو سره څه کوي؟ نن سبا خو حالات ډېر بل خواته دي. مور پلار مړه کول بادري خلک ګڼي. داسې مجرمان هم دنیا ولیدل چې مور یې مړه کړي، پلار یې مړه کړي. دا طریقه د یهودو وه، دا بدبخته دي. رشتہ دارانو سره ښه سلوک، زمونږ خلک جګړه چا سره کوي؟ د خپل رشتہ دار سره. پردو سره څوک جنګونه نه کوي، رشتہ دار سره جګړه هم کوي، رشتہ دار سره دشمني هم کوي، رشتہ دار سره ظلم هم کوي. الله پاک څه فرمایي چې تاسو سره ښه کوئ، مسلمانان ورسره ښه کوي. یتیمانانو سره ښه کوئ. موږ څه کوو مسلمانان؟ د یتیمانانو که کومه ځمکه پاتې هغه ته ټوله ونیسو، نو چې سبا لږ په ښه بده پیږي نو هغه ته دا حساب نه معلوم چې زما د پلار میراث څه پاتې وکړو. او که مثال کله هغه جګړه کوي نو موږ هغې ته تکړه یو، موږ وي د ده وس نه رسېږي. حالانکه الله فرمایي ښېګړه ورسره کوي. غریبانانو سره ښېګړه کوي. یتیم در سره دی نو چې څنګه ستا د بچو جامې لګي داسې د یتیمانانو لګي. ستا په کور کې د غوښې ضرورت وي، بچو باندې غوښه خوري، د یتیمانانو زړونه شته د دې غوښې ته زړه کېږي. ستا د اوړي او د ژمي د ښه انتظاماتو ضرورت د خپل کور دپاره شته، د یتیمانانو زړونه کېږي، خو د هغې څوک شته نه. موږ مسلمانان چې کله پلار یې مړ شي نو ښه ډېر خیراتونه ولو. سړی مړ شوي د واړه واړه یتیمانان بچي ترې نه پاتې، نو په دوا کې هم ښه ډېر ځان ستړي کړو، په جنازه کې هم وکړو. خو چې لږې ورځې تېرې شي بس یتیم د مخې نه پناه شي، بس قصه ختم. ناګه هغه که بیا په ډیرانونو باندې کباړ راغونډوي، کاغذونه راغونډوي، بوتلې راغونډوي، دې بیا موږ هېڅ قسم کې نه شمار کړو. ځکه بس خیراتونه په شروع کې ورپسې ډېر وو. دا د لکونو خیراتونه چې ورپسې کېږي نو که دا د یتیم لپې یو کاروبار روان کړه نو ښه به دي. دا سوچ تر اوسه چا نه دی کړی. موږ دا سوچونه نه کوو. یتیم پاتې شو، یاره ډېر ښه سړی و، واړه یتیمانان بچي ترې نه پاتې شو، زه خیرات به ورپسې خیرات مه کوه. خیرات ته اړو د سره ضرورت نشته. د خیرات دا لکونه راوال او د یتیم لپې یو وړوکې غوندې معمولي کاروبار روان کړه چې د کور ته څه خرچه راځي. لیکن داسې څوک وکړي؟ مسلمانان دا شی نه کوي. او بیا د غریبانانو سره الله پاک فرمي غریبانانو سره ښېګړه کوي. زمونږ بدماشي او زمونږ زور او قوت او تکبر په چا رسېږي؟ صرف په غریبانانو. مالداره ته مو چې طاقت نه رسېږي نو هغوی ته سجدې ته هم تیار یو، ځکه چې مالدار او چې لا ورسره ګاډي او لږ ټوپکې موپکې او حساب کتاب وي نو بس بیا خو د هغه ټولې خبرې ټیکي. الله فرمایي د غریبانانو سره ښه سلوک. موږ د غریبانانو ځمکه نیسو، ولې؟ د ایمان تپوس ته شي کولی. د غریب مزدور حق خورو، ولې؟ خو بس څه چلو شو، مزدور دی. او مالدار سړي له د هغه د حصې نه زیات ورکړو، ولې چې مالدار رانه خوشحاله شي، سبا مو ته ضرورت بیخي. د غریب خپل حق نه ادا کړو چې د هغه کم په موږ باندې خپل ذاتي وي جرعي، او مالدار لمن د حرام او د ظلم حق ورکو، ځکه چې موږ مالدار خوشحاله.
خبره داسې نه و پکار. مالدار خاصم کار کیږي، د غریب سره گزاره پکار، دا غریب سره ښېګړه پکار. موږ چې کله دعوت وکړو نو په دعوت کې موږ مالدار ډېر راغواړو. اکثر را سره دیوال په دیوال ګاونډي غریب پاتې، یاره دې بچاله څه ورکړي. او مالدار یاره د ده سره خو مې تعلق شته، دا را سره بل اوس په خچرو کې میلاو شوي. او دا خو لاجج او وکیل صاحب دی، ده ته زمونږ د کیسونو ضرورت بیخیږي نو هغه راغواړو. خو که نږدې ګاونډي یتیم یا غریب وي نو هغه ته نه وایو، ځکه هغه نه زمونږ د دنیا تمه ني. نو موږ که کوم خیرات کوو، کومه صدقه کوو، نو هغې کې هم زمونږ مقصود ثواب ني، مقصود مو خپل تعلق جوړول. دا طریقه د یهودو هم وه او دا طریقه د نن مسلمانانو هم. او بیا الله پاک فرمایي وقولوا للناس حسنا. شپږم وعده او حکم چې تاسو خلکو سره ښې خبرې کوئ، ښایسته خبرې کوئ. خو دې ځای کې به یو مسله یاد وساتئ. جایز مسله، حق مسله بیانول دا شریعت، او حق مسله د چا د وجې نه پټول دي ته ویلی شي مداهنت، دا حرام دی. سمې خبرې کوه، نرمې کوه، خوږې کوه. حق مسله بیانوه، ضروري که څو خفه شو او که څو خوشحاله شو. نن موږ حق مسله اورېدو ته تیار نه یو. که حق مسله دې بیان کو چې چا کې غلطي ده وایي ما ته وایي، هلکه مسله خو وي د دې دپاره چې هر سړی واوري، نو که چا کې غلطي وي د ځان یې وباسي. د دې دپاره خو نه چې چاته چې هلکه دا هم تا ته وي، دې دپاره نه. د عالم ذمه داري دا وي، د مبلغ ذمه داري دا وي، د مشر ذمه داري دا وي چې داسې خبرو کې چې چا کې مسله وي د ځان یې وباسي. خو که نن دې بیان کړه او حق مسله وه، نو بیا به د چا خوښ او د چا په بدي شي. او که نه مسله دې حق پټه کړه، خلک به ډېر ښه استاد یو ډېر ښه امیر صاحب دی، ځکه داسې خبرې وکړي. اگر که مسلې پټه کړي د چا د ودې، نو یو حق مسله بیانول دي. نبی علیہ السلام حق مسله بیان کړې ده، خلکو ته کنځلې کړي دي، خلکو په کاڼو ویشتې دي، خلکو په مردارې اچولې دي، خلکو په لاړې توکلې دي. حق مسله بیان کړې وه. نبی علیہ السلام حق پټ کړی نه دی. د دې وجه علما فرمایي الساکت عن الحق شیطان اخرس. حق مسلې نه خاموش پاتې کېدونکي چاړه شیطان دی. حق مسله به سړی بیانوي. او بل نبی علیہ السلام فرمایي چا چې علم پټ کړو ورسره مسله ورته معلومه او بیان نه کړه، قیامت پر ورځ به دې انسان ته د اور واګې اچولی شي. لکه مثال کو مسله حق وي، دا د عالم ذمه داري ده چې دا بیان کړي. څوک به وایي چې ښه دې وي او څوک به وایي چې بد دې وي، خو عالم به دې کې د چا پروا نه کوي. حق مسله بیان کا، ښه د آدابو په طریقې سره الفاظ ور ښکلې ښکلې ولټوه. او مسله حق بیان. حق مسله پټولو ته مداهنت وي، هغه حرام. کم علما کم مسلمانان چې حق مسله پټوي، نو که خلک وایي چې دا اخلاقي سړی دی، لیکن شرعاً هغه سړی مجرم دی. اووم وعده الله پاک دین واقعست او دې ته حکم وکړ تاسو به منځونه کوئ. په بني اسرائیل باندې د سحر او د مازدیګر منځ فرض و، دوه منځونه. هغه منځ هغې نه کولو. اوس موږ به ګورو چې موږ مسلمانان منځونه څنګه کوو. آیا د منځونو زموږ پابندي شته؟ د جمع منځ موږ کوو؟ څنګه باندې موږ د مانځه د پرېښودو دپاره لټو؟ اتم وعده الله پاک دین واقع تاسو به زکات ورکوئ. نو زکات مسلمانان هم نه ورکوي او هغوی هم نه ورکوي. نو الله څه فرمایي ثم تولیتم، ای بني اسرائیل تاسو یهودیان اعراض وکړو. کم کسان داسې چې په دې مسلو باندې برابر پاتې شو، ستاسو مشران وی داسو او تاسو هم داسې. د نبی علیہ السلام دور یهودیانو ته پیغور ورکوي، شرم ورکوي چې ستاسو مشرانو دا کارونه کړي وو، غلطۍ کړې وي، تاسو هم هغه شان کوئ. مسلمانان به داسې کارونه نه کوي چې کوم کارونه د یهودیانو دي. نو دا اته وعدې دا بني اسرائیل نه هم اخیستل شوي او مسلمانانو ته هم د دې حکم دی. الله دې موږ تاسو ته عمل توفیق راکړي. نو فرمایي وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، او یاد کا وقت من واخستلا کلک وعده د بني اسرائیلنا. پس مت واخستلا
لا تعبدون الا الله چې تاسو عبادت مکوي سوا د الله پاک د بل چا تاسو عبادت مکوي د غیر الله د الله نه علاوه د بل چا عبادت مکوي وبالوالدین احسانا او خېګړه کوي د والدینو سره وذل قربا او د رشتہ دارانو سره والیتام او د یتیمانانو سره والمساکین او د غریبانو سره وقولوا للناس حسنا او تاسو وايي خلق ته خسته خبري د شریعت مطابق واقیموا الصلاة تاسو قائم کې منځوات او زکات ورکي زکات دې دا وعده قبول کړي چې تاسو کار وکړو ثم تولیتم بیا تاسو رازکو د دې وادي د پوره کول الا قليلا منکم مگر کم کسان تاسو نه لږ کسان تاسو چې خبره برابر کړه نور پرې خود وانتم معرضون حالدار چې تاسو يهوديان د نبی عليه السلام په دور کې چې کوم دي ته چې تاسو معراج کې په شان د خپل پلارانو او مشرانو واخذ الحمدلله رب العالمین